अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व हुवल्लज़ी जअलल लैल वन्नहार ख़िलफ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा व इबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान पाक सूरत फ़ुरक़ान नूरुल असमी सिपारे आखिरी रोको यौसो आयातुना तिलावत दे रोको के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द ख़्पलो ख़ासो बंदेगानो चागीला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पख़्पला नुम द इबादुर्रहमान वर्कड़े द मेहरबान बादशाह द रहमान बंदेगान यानी अल्लाह दे तख़्पल बंदेगान वीली द अल्लाह बंदेगान बसंगई और तकरीबन द अल्लाह द बंदेगानो द इबादुर्रहमान यौलस सिफ़ात और दाई मामूलात दाई मुतालिक यौलस ख़बरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र कड़ी दी चेदा चाकीनो द इबादुर्रहमान हो दा खो यो आम ख़बर द पदे रोको के आओ सोकम चिलुली या ए तर्जमा तफसीर कई नोम दगा ख़बरा मखे तराजी हो दरअसल पदे रोको के दयो द्रेव सवालातो जवाब दे आगा द्रे सवालात चेदा द इंसान फ़ितरत न पैदा की दा इंसान फ़ितरत दा द्रे सवालात चसो पूरे जवाब इंसान तनी मिलवशी दा इंसान मुतमईन की गिना सुकून न मिलावी गोया के दा द फितरी सुकून सवालात जवाबात थी और दा द्रे सवालात और जवाबात दा से सवालात जवाबात दी चे दा हर मज़हब बुनियाद पर द्रेव सवालात व जवाबात हो दे दा इंसान फितरत दे अवल सवाल दई चे ज़द कम ज़ैन रागलेम द्वेम ज़बचर तज़म द्रेम ददे इब्तिदा व इंतहा तरमंजा दा कम ज़िंदगी दा बसंग तेरों दा इंसान फितरत दा फितरी द्रे सवालात जवाब मज़हब वर्कई और कुरान दे द्रेवाणो जवाबात पढ़े बेहतर अंदाज की कड़ी थी दैम खोदले दा ची दा इंसान इब्तदा सदा
د دې انسان انتها سره او د منځ کې چې کومه زندگی ده د انسان به دا ژوند څنګه تیروي. بس دا ټول مذهب شو. دا د مذهب او د انسان متعلق اهم 3 سوالات جوابات دي. دې رکو کې الله رب العزت بس دغه 3 خبرې کوي. علمی اصطلاح کې د یو ته مبدا وی، د بل ته معاد وی، او د منځ والا ژوند ته میعاد وی. مبدا شورو، معاد آخر واپسی، منځ کې میعاد څنګه ژوند به تیری. قرآن دا 3 واڼه ذکر کړ. کوم آیاتونه چې مولستل نو د دې رکو په دې ابتدا کې الله رب العزت د مبدی ذکر کوي. انسان کم ځای نه راغلی د دې انسان ابتدا څه ده، بلکې د دې کائناتو ابتدا څه ده. نن ماوی دا غټ سوال دی، انسان ابتدا کم ځای نه شوی ده او د کائناتو ابتدا کم ځای نه شوی ده. سیکولر خلق، لیبرل خلق، ایتیسٹ، ملحدین، دا الله د وجود او د مذهب نه منکر خلق اوی بس دا انسان په خپل وجود ته راغلی دی او دا کائنات هم په خپل وجود ته راغلی دی. دا داسې د بیوقوفتوب جواب او خبره ده چې دا یو عقلمند سړی چرم نه تسلیموي. یو ورکوټ نه ورکوټ شی په دې موجوداتو کې چې زمونږ په نظر راځي اب په خپل وجود ته نه راځي. دا دونه منظم کائنات او د شپږ بوټه بدن او د دې شپږ بوټه بدن د دې پوست او سرمنې د شاته چې کوم یو ځان له کائنات الله جوړ کړی دی. د انسان کې دننه یو لوی کائنات دا د بغیر خالق پیدا بے مقصد دی پیدا دا د بیوقوف سړي سوچ کې دی شي. دا بلب لګېدلی دی که تو سره د سړي ذهن کې راځي چې د دې جوړون کې بسو کی اسې نه دی دلته دا پکې دا اسې نه دی دا چا جوړ کړی دی کپنے جوړ کړی دی. نو دومره لوی کائنات او دونه بهترین انسان چې پورا مایده کې او کائنات موجود دی دا څنګه وجود ته راغی. دې ته مبدا وی ابتدا. قرآن دې رکو کې اول عمدہ خبره کوي تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لو ابتدا انسان خو سکے دا تمام کائنات اغا مبارک ذات دا طرف نه دا اغا مبارک ذات دا دی ابتدا کړی دا. نظام شمسی وجود ور کړی دی. بر اسمانونو کې برجونه دي، مدارونه دي. نور سپومه په خپل مدارونو باندې په یو منظم طریقې سره روزانه خیجی او پروزی. شپه او ورځ اوړېدل راوړېدل. د شپې ورځې دا پورا نظام د نظام شمسی دا منظم سیستم دا خپل وجود ته نه دی راغلی، بلکې هو الذی تبارک الذی جعل فی السماء بروج دا مبارک ذات کړی دی. دارنګ وهو الذی جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. او د دې مبدی او د دې کائناتو د ابتدا او د انسان د ابتدا دا عقیده به هر څوک مني چې لمن اراد ان یذکر نصیحت قبلون کې زدی نه اچ بده کائنات کې سوچ کوي، فکر کوي، غور کوي، نو دی به پخپله د دې خبرې قائل شي چې د انسانیت او د کائنات ابتدا هم الله دی. دا یو سوال دی، ما فطری سوال د انسان په ذهن کې د دې رکو ابتدا د دقه اولنی سوال جواب. دویمه خبره بیا معاد دی. معاد آخرت ته ویل کی، یعنی دا انسان با زی چرتا. نو د دې رکو منس کې
75 آیات کې وایي اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیة وسلاما. د دوی آخر الله سره ملاقات، الله سره ملاویدل، الله ته ورتلل، یعنی چې د کم ځای نه ابتدا شوې ده نو هغه ځای ته واپس ورتلل دي، هلته به واپس راځي. او کله وی اولئک الذین یجزون الغرفة، دوی ته به بدلی ورکړي کیږي، د دې معاد آخرت ته او الله ته بیا ورتلل دي. درېمه خبره منځنۍ زندگی، ابتدا انتها او دا منځ میعاد. دا میعاد د دې رکو د آیت نمبر 63 نه شروع کړی دی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، او یو لس صفات امور او کارونه ذکر کړي دي چې د منځ والا زندگی با د دې انسان دغه سی چې کوم قرآن بیان کړی ده، یو لس خبرې دي. خو بهرحال ما وی دا د انسان تسکین فطری ده، د فطرت سکون او اطمینان فطری د ته اله ملاویږي چې د دې دریو سوالاتو جواب به ته میلوي شي. دا وجه ده کم خلق د مذهب قایل دي، کم خلق الله منی، مذهب منی، دا غي جون مطمئن ده، ولی په دې پوهه ده شروع مې د الله نه ده، واپسی مې الله ته ده، او زندگی مې د الله د حکم مطابق په دې مطمئن. او کم خلق چې د الله د وجود نه او د مذهب نه منکر خلق ده، دا غي زندگی تمام عمر بیچین او بی سکونه ده. ځکه انسان دا د مذهب قائل تا د الله وجود منون کی خلق اباندې چې هر رنګ حالات راشي او د هر طرف نه نو امید شي، نو بیم د اسره زي الله وی اخر ويره الله شتا، د اسره زي شتا، د بروسي زي شتا، د توکل او د اعتماد زي شتا، د مذهب او د الله د وجود نه د منکر سړی د اعتماد اس زي نشت. سو پورې چې خپل عقل سزا پورې کار کو ځان له بس جمع تفریق کوي، خو چې کله جمع تفریق هم ناکام شو نو بس بیا خو مخکې د الله وجود نه مني، د به اطمینان کم ځای میلوي شي. دیو جنا الله منون کې ک ډیر هم په سختو حالاتو کې خو بیا هم مای اسره الله ده، اعتماد په الله ده. نو دا دو خبره ابتدا و انتها او بیا منځنۍ زندگی. دا منځنۍ زندگی بسنگی و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. درمیانه زندگی د آخرت او د پیدایش او د ابتدا او د انتها ترمنځ چې کومه بده د انسانی کائنات وجود تراغه، انسان پیداش اوس آخر بمری، آخرت ته بزی، الله ته مخامخ کی. اوس دا منځنی زندگی به څنګه تیری، نو لس اصولی خبرې دلته خولی. انسان پیدا شو، د ټولو نه اول دا انسان چې بار روزی قدم اخلی د چال چلن ده، نو اول خبره د عباد الرحمن چال بسنگی، چال بده سنگی، چال چلن بسنگی. بیا رستو قال خی چې د انسان قال بسنگی، چلن بسنگی. کور نروت سکارلا ډیوټی لزی، دکان تزی، بازار تزی، منډی تزی، یو بل کرزی، نو چې زی نو چلن بکئی، نو چال چلن بسنگئی. او بیا چال چلن کې به د چا سره مخاطبه راځي، چا سره خبرې اترې کوي، نو قال به سنگئی. بالکل ابتداء نه شروع کړه، ابتدا نه د انسانیت. چال چلن سره و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. د زندگی شروع د چال نکیږي، چلن نکیږي، د چال چلن با د عاجزه والے، تکبر والا نه. ولی چونکه د اول عقیدت هو مبدا الله پیدا کړم، د الله بندیم، نو بس د کی بیا لوی ختمه، لوی الله ده، د لوی نه ده. نو چلن به اوس د عاجزه هونا. د
چال چلن او ډنګ به د بندگان وي، دی به د عاجزۍ والا، تواضع والا، خاکساری والا چلن کوي، تکبر والا اولویه والا چلن به نه کوي. د عبد ولی عباد الرحمن، نو چې عبد شو چلن به د عبد. عبد غلام ته وایي. د غلام او د آقا په چال چلن خبرو اترو کې فرقي. غلام نوکر همیشه د عاجزۍ خبرې کوي، د عاجزۍ چلن کوي. آقا او مالک خبرم دا مالک والی، چال چلن د مالک والی. دا عباد الرحمن دی. نو چلن د تکبر نه، د عاجزۍ او د تواضع. دیو جنا قرآن پاک کې د دې اول خبر متعلق تفصیل به ځای راغلی دی. سورت لقمان 19 آیات کې الله فرمائی دا لقمان حکیم تذکرہ کوي الله رب العزت. اډیر لوی اوخیار پوه سړیو، داغه د اوخیار توب خبر قرآن را نقل کړي او خپل زوی ته څه وصیتونه نصیحتونه کوي. نو د دې چال چلن باره کې متوي. قرآن خو د عباد الرحمن د میعاد او د درمیانه زندګۍ شروع د چال نوکړه چې یمشون علی الارض هونا. نو لقمان حکیم زوی ته وایي چې وقصد فی مشیک، کله چې ته دنیا کې په ځمکه ګرځې نو په دې چلن کې میانه روی کوه، نه د تکبر والا، نه داسې چې لاندې ځان راوغورځوې، نه د دې درمیانه چلن. وقصد فی مشیک، په دې چال چلن کې میانه روی. میانه روی، نه د ذلت والا، نه د تکبر والا، سوال تواضع والا. تواضع ذلت ته نه وایي، د دې منځ چلن دی. نه د ذلت، انسان سے ذلیل خو نه دی چې د ذلت زندگی دنیا کې تیر کی. د انسان غلام نه دی، د الله غلام دی. نو د مخلوق غلامی ذلتی او د خالق غلامی تواضعی. میانه روی درمیانه. وقصد فی مشیک، میانه روی په دې چلن کې. او په دې قرآن پویا او د قرآن په آیاتونو پویا، د دې پویا او د دې پورا نقشه مونږ ته محمد رسول الله سلام خی. بس ولی قرآن په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل دی، او په قرآن چې محمد رسول الله سلام څنګه پویږي بل څوک به نه پویږي. ولی اولنې معلم دی د قرآن، وحی د قرآن پاغه شوی ده. معلم اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او دا قرآن دا تیوری دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پریکٹیکل دی. پریکٹیکل شکل بسی. قرآن وی اقیم الصلاة، آتو زکا، منز، روجہ، حج، زکات وغیرہ. قرآن خود دومره ټکي مختصر ہوئے. اوس دا منز څنګه، روجہ څنګه، حج زکات څنګه، محمد رسول الله سلام ته قتل غواړي. نو دغه رنګ قرآن د عباد الرحمن صفت بیان ک چلن به څنګه، یمشون علی الارض هونا، عاجزۍ والا، نرمۍ والا. لقمان حکیم قرآن داغه خبره ذکر کړه، زوی ته وایي وقصد فی مشیک، میانه روی والا چلن. اوس میانه روی والا، نرمۍ والا، عاجزۍ والا څنګه راشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل غواړي، هغه چلن څنګه. ولی علما وایي قرآن دو شکل او دو صورت لري. یو قرآن صامت ته، دویم قرآن ناطق ده. قرآن صامت دا قرآن چې مونږ ته مخې ته پروت دی، د المارو کې پروت دی، دا خبرې نه کوي. قرآن خبرې نه کوي. ته چېرته الماری نه د قرآن اواز اورېدلی د تلاوت نه، دې سره به ته خبرې کوې، ته به یې رالی تلاوت به یې کوې، ته به یې رالی درس به یې کوې، بیانې به. دا قرآن صامت. او یو قرآن ناطق دی، هغه قرآن چې هغه خبرې کوي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. عملی قرآن بس دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سوی سکی
د حرکات سکنات د شپه د دروز د خوراک د اسکاک د غم د خادي د چال چلن هر څه چی دي د حکومت د معاملات د معیشت د اقتصادیات د عبادات اقدی چې کوم قرآن خودلی دي د قرآن عملی شکل له نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې دوه ټکو قرآن باندې عمل څنګه کړي یمشون علی الارض هونا او دویم وقصد فی مشک حدیث کی راضی ترمذی شریف روایت ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چلن نقشه صحابه کرامو خوله دا څنګه چلن به داسې چلن ویمشي کأنما یتقلع داسې با پزمکه ګرځیده قدم به غسته یتقلع ستوي یتقلع دې توي سر معمولی غونته خکتا دا ډېرم نه چلاندې چا سره ډغره وې معمولی خکتای ځکه متکبر سړی سټ کوګ نیولې داسې اسمان ته ګوري تکبر دا وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدم دا نبی علیہ السلام چال چلن دا سیو یتقلع سر لگ معمولی جھکاو نظر سه جھکاو ځکه قرآن بل ځای کوي مؤمنانو سړو ښځو ته وایي چې یغضضن من ابصارهن ښځو ته وایي سړو ته حکم دی نظر پس ساتل دا د عجزۍ علامه ده یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چلن تواضع عاجزۍ والاو خو ور سره یتقلع سر ټیټولو معمولی نظر ټیټولو سره سره قدم پزمکه مضبوط خستل داسې مضبوط خستل توی جوړې د ازمکه کې نه نوزي داسې مضبوط قدم نو دوه خبرې شوې یو تواضع بل د قدم مضبوط خستل قوت دا دواړه ښایي وګوره اعتدال دی ولې که قوت اظهارو نشي نو هغه عاجزي به ذلت ته ورسي او وقصد فی مشک نو نبی علیہ السلام خو نظر ټیټ دی خو قدم داسې مضبوط دی قوت سره دی چې ته جوړ ځمکه کې دا قدم نه نوت ولی یعنی د نبی علیہ السلام چلن نه د بیمار او مرضی غونته دی سړی په لار رواني ته جوړي بیمار دی خو نه چلن او چلن دات متکبر غونته دی نه متکبرانه دی او نه د ذلت والا او د بیمار دی نو میانه روای والا دی نظر ټیټ دی د ضرورت د پاره خو به نظر سړی اوچت ساتي خو د تکبر د باندې د وجې نه به سټ او نظر بره نه ساتي او دویم دا چې تکبر بم نی نو ورسره تواضع وي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه وا دی بس یو نقشه خوله د مسلمان ژوند بسنګي چې بار راوته نو دراوتو طریقه دا ده چې یمشون علی الارض هونا تکبر پنیت بنه روزی د عاجزۍ پر سوچ بروزی او عاجزی وي تواضع وي انکساری وي ولې دی چې د کور نه په عاجزۍ رونځي او په تکبر روزي بار بده ظلم زیاته بیا کوي نو معاشره کې به دنګه فساد جوړیږي دی به الله باغی وي او په مخلوق باندې هم ظالم شي نو راوتو سره با عاجزی انکساری سر نظر ټیټ خو قدم مضبوط اسنه چې خلک وګوري وای جوړې څوک بیمار روان دی نو د بیمار غونته مړم نه عمر رضی الله عنه یو ورځ یو ځوان ولید داسې مړ سر ټیټ روانو او دی راشه دی بیمار نه نیخ ګرځه بیمار نه ځان دی بیمار جوړ کړی نو نه د بیمارانو غونته چلن خو نه د متکبرینو غونته چلن د دې منس کې چلن خود عاجزه پنیت دی وجنه دعاګانې راځي احادیثو کې د کور نه دراوتو یو خود وتو نه وتو د بل چې کور نه روزي نو دعاګانې دي پاغه دعاګانو کې یو عجیب دعا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دعا مفهوم داره الله بار خوتم خو نه سو گمراه کم نه گمراه شم نه را باندې ظلم شي نه پچا ظلم کم نه جاهل شم او نه سوک جاهل کم اللهم انی
औज़ुबिका अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़लिम औ उज़लमा औ अजहला औ उजहला। अल्लाह न गुमराह शम न सोक गुमराह कम, न पचा जुल्म कम न रा बांधे सोक जुल्म की, न में सोक जाहिल की और न सोक जाहिल कम। तो गोरा दा आका टोल खबर दा से रागोंडे का तड़लिश दा जज़े इनके सारे वाला सोच नो द्रे खबर मावे दे रोको के दे यौ द इंसान फितरी सवाल ला दे इब्तिदा द कायनात और द इंसान सदा द्वेम इंतहा सदा मबदे सदा माद सदे और द्रेम मियाद सदे पदे मंस के बजवन संग तेरई नो कुरान अवल आयात के मबदा बयान कड़ा कायनात इंसानियत दादा अल्लाह तख्लीक दे दादा अल्लाह दा तरफ न रागली दी और माद सदे अल्लाह भी आखिरत शता ईसा बकी अल्लाह तवा ब्या वारस और मंस की ज़िंदगी नुआबादुर रहमान शोर उकड़ो दसना अवल द चालना चे बार रोज़े ज़का पैदा कोर के श अल्लाह पैदा क घट श कदम वागस पखबद पोइशो दे बा उस द कार रोज़गार द पारा बाहर रोज़ी नो चे बार रोज़ी और द खपल कोर द गेट दरवाजे ना बार कदम इकदी दा कदम बे संगई नो यमशून अलल अर्ज़ हाउना असिन दन न बद अखलाक अलवी शिवी बेतरबियत अलवी शिवी बेडंग अलवी शिवी तकबर जबर जुल्म व तखुदली शिवी बार माशरा बर्बाद नहीं की यमशून अलल अर्ज़ हाउना चाल चलन बे मुतकब्बिराना नहीं बल्कि चाल चलन बे डेर लोए द आजिज़ वाले इंशाअल्लाह नूर ब्यावायु अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहिए।